بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من تلك المواضع الأربعة التي وجب حذف ناسب المفعول به فيها ما أي مفعول به أزمر أي قدر عامله الناسب له على شريطة التفسير. الشريطة والشرط واحد وإضافتها إلى التفسير بيانية، إما أزمر عامله بناء على شرط هو تفسيره، أي تفسير العامل بما بعده، وإنما وجب حذفه حينئذ. وليس موږ دا بحث کړو بلکې د سره کوي. اول نمبر موږ د مفعول به تعریف کړو او به ویلو چې دوه قاعدې دي. او اوله قاعده کې د فعل د تقدیم مسله کله واجب کله جایز او کله منع، او دیم کې د فعل د حذف مسله وا. نو د حذف فعل چې یو د بدرې قسمه اولا دوه قسمه، یو جوازن او بل وجوبن. به وجوبن دوه قسمه، سماعي او قياسي. نه مجموعي تور درې قسمه. به چې کوم قياسي او د خپل کور کې بدرې قسمه، یو منادا د چې دغه فعل په حذف وجوبي سره حذف تر اوسه دغه بیانو، او دیم نمبر على شريطة التفسير ورته ویل کیږي، ما أزمر عامله على شريطة التفسير. لګو ته وخت شيخه او دریم ان شاء الله تحذير دی دغه بیان براشي. راځي تعریف وکړو د ما أزمر عامله على شريطة التفسير، او به په مخ کې ورزو خبره وي ان شاء الله اسانه. مولوی صاحب تقریبا 4 اجزای تعریف کړي، تاسو به وګورئ. هغه اسم ته ویل کېږي. زی اول مثال و زیدن ضربته، زیدن ضربته کی زید چې دی کنه دا مفعول به دی او فعل حذف دی په حذف وجوبي قياسي سره. هغه څوک دی هغه ضربت زیدن ضربته رسې کنه به نو څه متوجه شوم دی مثال کې. دا هغه اسم ته ویل کېږي. زیدن اسم دی چې رسو ترنه فعل یا شبه فعل وي، رسو ترنه ضربته فعل دی دو شو، او دا فعل یا شبه فعل مشغول شوی په ضمیر کې، بلکې داسې ووایي د فعل او شبه فعل اعراض کړی د اسم نه د عمل کولو. اسم کې عمل نه کوي، ولې د اعراض کړی؟ ځکه مسلط شوی په ضمیر کې یا د هغې په متعلق اسم په متعلق کې. نو چې کله په هغې کې مسلط شو عمل یې وکړو نو بس اسم کې عمل نشي کولی. په داسې انداز باندې که چېرې دا ضمیر یا متعلق نه وی چا کې چې مسلط شوی دی، نو به دغه اسم ته نسب ورکولی شو. مابخل واضحه نه شو. بیا ورته غوږ شي. هر هغه اسم ته ویلی کېږي لکه زیدن اسم دی داسې ده چې رستو ترنه فعل یا شبه فعل وي. ضربته دلته ترې رستو فعل دی. دوه اجزا وشو که نه. په دې دریم باندې د پوهې کېدلو دپاره لږه تشریح کوم، بیا به پرې رستو راشو. مولوي صاحب زیدن ضربتو عمل کړی په هو کې، ضربتو هو، او تاسو ته پته ده چې ضربتو یو مفعول غواړي. داسې ده چې هو کې عمل وکړو نو اوس په زید کې عمل کولی شي، په دې چې دا یې مفعول به شي کولی شي؟ نشي کولی، ځکه دا خو یو مفعول به غواړي. هغه رالی زید کې څنګه عمل وکړي؟ ها که دا هو نه وی، هو نه وی صرف زیدن ضربتو وی، به موږ ویلي مفعول به مقدم دی، عمل یې پکې کړی. اوس پوه شوئ؟ اوس راشئ. اسم به وي، رستو به ترېنه فعل شبه فعل وي. دریم د فعل شبه فعل به اعراض کړی د دې اسم نه. دلته ضربته اعراض کړی د عمل په اعتبار سره د زید نه عمل نشي کولی، اعراض یې کړی. څنګه اعراض یې کړی؟ په څه طریقه؟ هغه دا چې مسلط شوی دی، مشغول شوی دی په دغه ضمیر کې، د اسم په ضمیر کې ضربته کې
او یا د دې اسم یا د دې ضمیر په متعلق کې غلامه کې زیدن ضربته زیدن ضربت غلامه نو ضربته کې هو کې مسلط شو او ضربت غلامه کې په غلام مفعول به جوړ شو نو چې هو یا غلام مفعول به جوړ شو نو زید کې عمل نشي کولای نو دې ته ویل کېږي د دې نه اعراض وکړو پته لګي پوه نه شوي اسم به وي رسو بدر نفیل وي دغه فعل به اعراض کړی د دغه اسم نه ضربت اعراض کړی زید نه څنګه اعراض عمل به کې نشي کولای ولی نشي ځکه مشغول شوی دی په هو ضمیر کې هغه مفعول به دی او یا د اسم په متعلق غلام کې هغه مفعول به دی نو مفعول به غواړي قصه ختم شو وسم پوه نه شو مخکې ځو کنه څلورم په داسې انداز باندې په دغه ضمیر یا متعلق کې مشغول شوی کچري دا ضمیر یا متعلق نه وي نو به په دې زید کې عمل کولی شو او د حیثیت د مفعول به نه کولی شو لکه زیدن ضربت هو کې هو کټ کا یا غلام هو کې غلام کټ کا نو به زید مفعول به جوړېدل عمل کولی شو مجموعي طور څو اجزا شو اسم بوي رسبت نفعل وي دغه فعل با اعراض به کړی دغه اسم نه بده سي انداز چې مسلط شوی به وي مشغول شوی به وي په ضمیر کې او یا په متعلق کې څلو درې اجزا شو څلورم بده سي انداز باندې چې دا فعل د خپل یا د دې مناسب مترادف یا د دې مناسب لازم هغه بدا صلاحیت وی چې بدا اسم کې عمل وکړي پیږي نور قصه کوته وره الثالث دريم عليك كم دريم يا ديار من تلك المواضع الأربعة التي وجب حذف ناصب المفعول به أغا مواضع هنا يا دوم سلور مواضع واجب بي حذف د ناصب د مفعول به فيها بدغ مواضع وكي يعني ده في أغا مواضع بيانو ما چي التا فعل یا شبه فعل یعنی عاملی حذف هغه وجوبي وي اصل کې د عبارت کې علامه اشاره وکړه چې ثالثو کې الف لام دا عهدی دی او معهود په دې سره دغه څلور مواضع او درې موضع ده الثالث ما عبارت د مفعول نه دی دام د اعتراض نه جواب د اعتراض دی چې ما موصوله ده او دا معرفه وي او ثالثو معرفه ده او کله چې مبتدا او خبر دواړه معرفي شي ثالثو مبتدا ده او ما خبر ده او ما موصوله ده نو چې کله دواړه معرفي شولې نبی مینس کې ضمیر فصل پکاري دلته نشته نه علامه جواب کوي چې ما موصوله نه ده بلکې موصوفه ده په حکم د نکره کړه هغه دا چې مفعول به وتروي السلونه کړه کنه ونه رسیدلې مفعول به روي السل الذين اشاره وکړه چې موصوفه په حکم د نکره کې نو الثالث مبتدا معرفه او خبر نکره ده هیڅ ضرورت نشته د ضمیر فصل راوړلو ته کنه نه رسي اي مفعول به ازمر عامله چې پټ وی عامل داغي قدر مقدر شوی وی عامل داغي ازمر ترجمه قدر سره وکړه ځکه ظاهر کې د استعمال مدل چې ضمیر وی عامل لاغي حالانکه ضمیر خو عامل نشي جوړېدل نو اشاره وکړه چې ضمیر نه اصطلاحي ضمیر نه دی مراد ازمره نه لغوي معنی ته مراد د پټ شوی مقدر شوی عامل دا عامل کم یو یادي عامل کې اضافت چره د عهدی دی ناسب یادوما الناسب له هغه عامل چې کم نسب ورګي مفعول به ته على شریطه التفسیر عاملی پټ د په طریقه د تفسیر په شرط د تفسیر ورسره شوی لکه تاسو وګورئ ما خو تعریف کړو دا عنوان بیان مینو کړی ښه عنوان یې سره ما ازمر عامله على شدید التفسیر دلته وګورئ ضربتو عامل له پزید کې زیدن ضربته کې ضربتو عامل له پزید کې او هغه مقدر دی ابه دا غي تفسیر رستونی ضربته کړی دی اصل کې څنګه ضربتو زیدن ضربته هو به ضربتو اول چیو څوک شامل هغه حذف مقدر شو ا د رستونی ضربته چې دغه ورله تفسیر وکړلو اوس ورسېدلې ندی اوس عبارت ته وګورئ دریم موضع
دغه څلور مواضعونه ما هغه مفعول به دی زیدن ازمر عامله چې عامل مقدر شوی لکه ضربته مقدر دی علا شرید دی تفسیر په دې شرط چې رسې تفسیر شوی کنه ضربته له تفسیر کړي اوس مونږ رسیدلې دا د عنوان بیان مبریخ یو ښه وکړ د چې کړم به علا شرید دی تفسیر کې اعتراض راځي چې شریطه ولی ویار شرط به ویلې وکنه څنګه چې عامو متون ذکر کړی دي عام نحوین ذکر کړی دا شریطه وای ارسی به بل اعتراض دار چې شریطه شرطنا علامو ته ویل کیږي علامه خدلته نه صحیح کیږي په علامه د تفسیر او شریطه فعیل وزن د مفعول په معنا باندې دي چې تفسیر په کې مشروط وي الان کې تفسیر مشروط نه دی تفسیر خو شرط دی هم نه صحیح کیږي نو که شریطه دی ویلا که علامه معنا داخلي نه ټیکيږي که مشروط معنا اخلي نه ټیکيږي کله شرط معنا اخلي نه به لفظ شرط ولې نه ذکر کول څنګه چې عامو کتابونه ذکر کړي نه رسي نو علامه جواب کوي چې ګوره شریطه او شرط یو معنا ده ټول قصې وسه ختم شولې مشروط معنا نه الو او نو ورلا علامه ولا معنا الو د شرط د شریطه او شرط یو شی دی هم شرط معنی ده شرط ولې نه ذکر کوه بس یو معنی ده نو څه کې شریطه او شرط درې وړ ترازونه ورڅخه ختم شو الشريطة والشرط واحد خجي شريطة التفسير کی دا اضافت شری علامه وي دا اضافت بیانی دی اضافت بیانی هغه اضافت ویل کیږي چې مضاف بیان مضاف الیه کوي مضاف الیه د مضاف بیان کوي دا دواړه یو شی نه یعنی مضاف الیه چې د حقیقت کې بیان وي د پاره د مضاف ادم د اعتراض نه جواب دی اعتراض دار چې زمونږ په دې مسله کې تفسیر او شرط دواړه یو شی دی دا ضربته چې دی دا شرط هم دی د زید د نسب د پاره او تفسیر هم دی د ضربته د پاره نو مضاف الیه یو شی شو حالانکه مضاف الیه غیر وي د مضاف نه جواب کوي چې هغه غیر وي چې کله اضافت بیانی نه بل یو وي دلته خو اضافت کم یو دی بیانی ته یو وي او اضافت الى التفسير بیانیه اضافت تفسیر ته بیانی دی اما ازمر عامله ما دا مفعول به تویل کیږي پورا بیان کوي ازمر عامله شامل پټوي ولی پټوي بناء علی شرط بنای په شرط کړي کنه رس شرط راغلی یغي کار کړي کم شرط هو تفسیرو کم چې عامل تفسیر وي د محذوفه اے تفسیر العامل بما بعد او تفسیر د عامل بشوي بما بعد هو باندې سوال دار دلته فعل ولی وجوبا حذفي ضربت زیدا ضربته کې دا ضربته ولی حذف کړي وای زکه چې دا مفسر دی او ضربته تفسیر دی مفسر او مفسر او مفسر دواړه جمع کیږي نه چې زیدا ضربته وو نکم ضربته اول چې دی کنه او حذف شو نه حذف د بار قرینه پکاري او صد مسد قرینه پکې نسب د زید دی او صد مسد هغه اقامت د مفسر دی تفسیر په زید مفسر باندې پیږي کنه پی او هو اما ازمر عامل ولا شرید تفسیری وسیدنا تعریف شروع شو کا تر اوسه د عنوان بیانو تعریف خو من کړو کنه او هو مرجع د ضمیر خیان ما ازمر عامل ولا شرید تفسیر یادوما كل اسم هر اسم د یو جز بعده فعل او شبه چرست د فعل وی یا شبه فعل وی دو جزات الګرا رستي فعل یا شبه فعل وی دا قید دی ولی ولګو دا د احتراز د پاره دی ښا نو که یو اسم نه رست فعل یا شبه فعل نو راغلی اعتبار شو احتراز به صاحب د کافی احتراز کی بدیع فعل شبه فعل قید سران نحوی مثل دې ترکیب نه زید ابوکا زید اسم د رست فعل یا شبه فعل نه دی نزګه هو د ازمن مسلې نه دی دا خو مبتدا ده رسی به اعتراض زبدر وخیمه فعل یا شبه فعل ور پس متصل نه او به هم د علی شرید دی تفسیر نه لك زیدا عمرو ضربه زیدا عمرو ضربه زیدا دلته علی شرید دی تفسیر دی او دې بس په واسطه فعل شته مانځ کې ور پس عمرو راغلی په نشری به یا بل مثال وره زیدا انت ضاربه
زیدن انت ضاربه رستو تی شب فعل نه دی رستو خود انت دی په سوال پوه شولې جواب دا دی مولوي صاحب رستو به د فعل یا شب فعل وي د دې مطلب دا نه دی چې ور پورې متصل وي دا مطلب یې نه دی بلکې مطلب یې دا دی چې دغه فعل یا شب فعل بل دغه کلام جزوي کم کلام کې چې د اسم راغلی پوه نه شولې به د کم کلام کې چې د مفعول به راغلی په دغه کلام کې به فعل یا شب فعل جزوي ورسېدلی په ورته وګورئ ولا يريد ارادن الذي به په دې قید سره چې بعد او فعل شبه سره اي لي الفعل چې فعل بد دې سره نږدې وي او شبه یا بشبه فعل ور سره نږدې وي د حال کې متصلا به د څه نږدې وي چې متصل به وي دا نه ضروري بل ان يكون الفعل بلکې دا څه وي چې وي فعل یا شبه فعل جزء الكلام جز د کلام به وی الذي هغه کلام بعد حکم چې د اسم نه پس واقع وي لکه دې مثال کې زیدن عمرو ضربه دلته ضربه د زید سره متصل نه دی مینس کې امر راغلی دی خو بهر حال د ضربه دغه کلام جز د کوم کې چې زید دی او دغه شان زیدن انت ضاربه کې د ضاربه زید سره متصل نه دی مینس کې انت راغلی خو دومره ده چې د ضاربه هم دغه کلام جز د کوم کې چې زید دی تاسو پوه نه شولې نو څو اجزا بیان شو دو بیان شو كل اسم یو بعده فعل او شبه دریم جز مشتغل ذلك الفعل او شبه اعراض بکړی وي دغه فعل او شبه فعل عنه عن العمل في ذلك الاسم نشانه به اعراض کړی وي دغه اسم نه په عمل کولو کې دین به اعتراض کړي یعنی زید کې عمل نه کوي ولې به اعتراض کړي به ضمیر یې ځکه چې عمل به ضمیر کې کړي نه رسې په هم ویلو کنه او فی متعلق یا به متعلق د ضمیر کې په متعلق د اسم کې عمل کړي زیدن ضربتو غلامه غلام کې عمل کو زید کې نشي حل شو خبره واپس راشي مشتغل ذلك الفعل اعراض بکړي دغه فعل یا شبه فعل عنه نشانه اي عن العمل في ذلك الاسمنا مشتغل متضمن د معنی د فارغون لره یا د مورزون لره ځکه د اشتغال په سله کې عن ناراضي عن چې کله د په سله کې راشي تضمین بکې تضمین خو پیژنې کنه یو فعل کې ربل فعل معنا پیدا کول او به دغه کم جاری مجرور د کم سله ده داغه محذوب پر متعلق کوم چې پیدا کې دلته مشتغلون پدې کې موږ مورزن پیدا کړلو مشتغلون معنا مورزن اعراض به کړي وی عنه وس عنه د اعراض سره مو لګولو د چانه به اعراض کړي وی عن العمل د عمل ندانه مرجع خي د عمل نه بدغه اسم کې دینه به اعراض کړي زید کې عمل نشي کوله ولی نشي بضمیره ځکه دا مسلط دی په ضمیر باندې ای بالعمل فی ضمیره عمل په ضمیر کې کړی دی او فی متعلقه یا عمل کړی دی په متعلق دغه اسم کې چې هغه غلام دی غلام د زید غلام دی نو هغه متعلق دی زیدن ضربت غلامه غلام د چا دی او یا د سی وای چې متعلق د ضمیر ضربته هو چاته راځي دی زید ته نه یا خو په دې هو کې عمل کړي او یا بل دې هو چې کم متعلق دی چې غلام دی لکه غلام د زید متعلق دی هو زید ته راځي دی نو د زید متعلق او هم متعلق شو کنه رسېږي دوړو درجه کېږي متعلق دغه اسم کې او یا متعلق د ضمیر کې لکه زیدن ضربت غلامه وحاصله نورو مغفریدو ټیم ربانی ګډ وډ شو ان شاء الله به وایو تاسو ورسېدلې کنه د دوه خبرې زین کې کینه و یو د عنوان بیان د هغه اسم هغه مفعول به ته ویل کېږي چې دې عامل پټوي په دې شرط باندې چې د عامل تفسیر بشوي دا خو عنوان شو او تعریف کې څو اجزا ویلو څلور اجزا نه به راوي